لکه د عمر رضی الله تعالی مبارک چې مشهوره ده چې عمر رضی الله تعالی عنه چې څه وخت خلافت راغی فتوحات ډېرې شولې هر طرف ته او مسلمانانو صحابه او مشرانو اکابرینو مشوره وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې مشوره ورکړي څوک چې د خپل طرز عمل زندگی بدله کړه ته د مسلمانانو خلیفه بادشاه او ستا په کپړو کې څوارلس پیوند لګېدلي وي یو د چمړې پیوند پکښې وي د خپل طرز عمل دا زندگی دا بدله کړه لږ ځان دپاره راحت لږ د ځان دپاره غلامان لږ خوراک چې کوم دی هغه نرم لږ چې دی کپړې ښه لږ د ځان دپاره راحت لږ د ځان دپاره چې اصلت دي ده صحابه پریشان وو چې دغه مشوره به څوک ورته کوي نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور والا ده د هغې په ذریعه باندې دا مذاکره او دا مشوره وسوله چې دا مذاکره او دا مشوره وسوله دا خبره ورته وکړه د عمر رضی الله عنه په مخ کې کښېښوله عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې تا د چا د سبق درښولی دی ول نه ستا رایه معلوموم ول هر چا چې تا ته سبق درکړی دی د عمر رضی الله تعالی عنه د چهرې رنګ بدل سو په خشم سو په غوسه سره سو ول ورسه ورته ووایه دا نسب بدلوئ ول ولې ول زما دوه مسافر وروڼه مخکې ولاړو هغه دواړه کامیاب سو منزل مقصود ته ورسېدی یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زه هم د هغو ملګرو د مسافرو پر نقش قدم باندې ځمه او د هغو پر قدمو باندې به قدم ږدمه او رسېږم به زه به منزل مقصود ته رسېږم کامیابه کېږم ورنه که زه داسې نږدې خواخوا شوم زه نه شم کامیابه کېدی داسې اتباع یې کوله داسې اطاعت یې کوي سمعنا واطعنا چې څنګه مې خبره واورېدل پر هغه مې اطاعت کوي